बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन मोंगा द NTS PST او CT لپاره د جیومیټري چې کوم اهم MCQs دي نو هغه ډسکس کوم. صرف جیومیټري پارت پاتې ډسکس کوم. په جیومیټري کې صرف سرکل پورشن، بیا به نیکسټ ټرایینګل او ریکټینګل او مختلف پورشن یې به انشاءالله ډسکس کوم. نو په سرکل کې نمبر 1 یو ټرم سرکمفرنس. سرکمفرنس ته وایي د دې سرکل چې ټوټل د کوم لینث دی دې لینث ته موږ څه وایو؟ سرکمفرنس ته وایو. د سرکل ټوټل لینث ته موږ څه وایو؟ زه په ډیټیل سره ځکه نه ځم چې تاسو په ټیسټ کې ټایم کم دی چې تاسو صرف د خپل ټیسټ دپاره MCQ زده کوئ. دې ټوټل لینث ته موږ څه وایو؟ سرکمفرنس ته وایو. په دې کې بیا دوه ټرم، یو دی ټینجنټ او یو دی سیکنډ. ټینجنټ او سیکنډ کې لږ معمولي غون فرق دی. نو ټینجنټ موږ هغه لاین ته وایو چې هغه یو سرکل یا یو کرو په سنګل پوینټ باندې ټچ کوي. هغه لاین ا لاین د ټچ ا سرکل اور کرو ایٹ ا سنگل پوینټ. چې کومه لاین یو کرو یا یو سرکل په سنگل پوینټ باندې ټچ کوي، لکه دې ته وګوره AB چې ما لیکلی دا سره دا زموږ سره یو لاین دی او سرکل یې په یوه نقطه باندې ټچ کړله. نو چې کم لاین یو سرکل یا کرو په سنګل پوینټ ټچ کړي دغه ته وایي ټینجنټ. د دې په مقابله کې بل دی سیکنډ. سیکنډ څه ته وایي؟ هغه لاین چې هغه سرکل په دوو نقطو باندې ټچ کړي. لکه زما سره CD چې کوم دی دا یو لاین دی چې دا سرکل یې په دوو نقطو باندې ټچ کړله، نو دې لاین ته موږ څه وایو؟ سیکنډ ته وایو. بل دوه ټرم نور دي، یو ته موږ وایو کارډ او بل ته موږ وایو ډایمیټر. کارډ بیا موږ هغه لاین سیګمنټ، دا دواړه لاین او دا لاین سیګمنټ دی. په لاین او په لاین سیګمنټ کې فرق دا دی چې لاین چې کوم د هغې این پوینټ نه وي. دا لاین دې طرف ته روان دی او هغه طرف ته روان دی، دا لاین هغه طرف ته روان دی او دې طرف ته روان دی. خو لاین سیګمنټ چې کوم دی د دې لاین یو پورشن وي. نو موږ وایو چې هغه لاین سیګمنټ چې د هغې این پوینټ هغه د سرکل د سرکمفرنس پوینټ په سرکمفرنس باندې پراته وي. لکه زموږ سره RS ته وګوره، دا R هم په سرکمفرنس باندې پروت دی او S هم په سرکمفرنس باندې پروت دی. نو داسې لاین سیګمنټ چې د هغې دا یو این پوینټ او دا بل این پوینټ هغه د سرکل په دې سرکمفرنس باندې پراته وي یا د سرکل دوه پوینټ د یو بل سره جاین کوي. هغه لاین سیګمنټ چې د سرکل دوه پوینټ د یو بل سره جاین کړي نو دغې لاین سیګمنټ ته وایي کارډ. څه نوم ورته وایي؟ کارډ. اوس پکې بل ډایمیټر دی. نو کم کارډ چې د سرکل د سنټر نه پاس شي، لکه اوس PQ ته وګورئ، دا PQ چې کم دی زموږ سره دا هم کارډ دی، خو فرق پکې سره چې دا د سرکل د سنټر نه پاس شوی دی. دا PQ سره دا هم د سرکل دوه این پوینټ د دې این پوینټ دواړه د سرکل پوینټ دي، خو دا د سرکل د دې سنټر نه پاس شوی دی. نو په دې وجه باندې دې کارډ ته موږ څه وایو؟ ډایمیټر ورته وایو. اوس بیا دا ډایمیټر چې هاف کې، لکه فار ایگزامپل زما سره یو بل ډایمیټر به زه داسې والمه، نو دا هاف پورشن یې دا راغی، دا شین کلر او دا سور کلر. نو دا ډایمیټر چې نیم کې دې نیم ته موږ څه وایو؟ ریډیس ورته وایو. څه ورته وایو؟ ریډیس. اوس په دې باندې زه یو څو اهم MCQs ډسکس کوم که دا تاسو پیژندلی. ها، اوس که تاسو ډایمیټر پیژندلی، کارډ هم پیژندلی، سیکنډ هم پیژندلی او ټینجنټ هم پیژندلی، نو که فرض کړه موږ له داسې دا ډایګرام راکړي چې په دې ډایګرام کې زموږ سره کارډ پکې کمه دی، یو کارډ په دې کې کارډ کمه دی، نو چې موږ ته سوال راشي چې کارډ کمه دی، په کې یو آپشن موږ راکړی A آپشن چې AB، دویم آپشن یې موږ ته راکړی چې CD، دریم آپشن یې موږ ته راکړی OE او څلورم D آپشن چې کوم دی نن آف دیز. په دې کې کارډ کم راځي. نو اوس مخکې موږ ویل چې کارډ څه ته وایي؟ هغه لاین سیګمنټ چې هغه سرکل په دوو پوینټ باندې ټچ کوي، هغې این پوینټ د سرکل پوینټ دی. نو اوس په تاسو وایي چې د دې AB خو هم دا د سرکل پوینټ دی او دا د لاین سیګمنټ این پوینټ دی، او CD هم د سرکل پوینټ دی او دا د لاین سیګمنټ این پوینټ دی. خو موږ ویلو چې دا CD به کارډ وي، ځکه چې بیا کم کارډ د سرکل د سنټر نه پاس شي نو هغې ته بیا موږ ډایمیټر وایو.
نو په دې کې زموږ سره کارډ څه جوړي دا سی ډي په کې سره کارډ دی زموږ سره په دې کې ټیک آنسر چې کوم دی دا به سی ډي راځي ها دویم کوېسچن په دې سره راتلی چې داسې ډایګرام راکړی چې په دې کې موږ ته معلوم کړي چې په دې کې ډایمیټر کومه دی نو موږ ویلو چې ډایمیټر هغې کارډ ته وایي چې هغه د سرکل د سنټر نه پاس شوی نو ګوره دام کارډ دی او دام کارډ دی خو دا کارډ د دایرې د سنټر نه پاس شوی دی نو کم کارډ چې دایرې د سنټر نه پاس شي نو هغې ته موږ څه وایو ډایمیټر نو په دې کې زموږ سره ډایمیټر څه راځي اے بي راځي نو په دې کې به زموږ سره ټیک آپشن زموږ سره څه راځي اے بي به راځي ها دریم ایم سی کیوز په دې کې موږ راځي چې په دې کې ریډیس کومه دی نو ریډیس موږ ویل چې دا ډایمیټر موږ څه کو هاف کو نو چې ډایمیټر موږ هاف کو نو د او نه والا تر اے پورې دا د ډایمیټر سره هاف دی یا د او نه والا تر بي پورې نو دا زموږ سره هاف دی نو په دې کې اوس زموږ سره د او نه والا اے پورې دام ریډیس دی د او نه والا بي پورې دام ریډیس دی نو دا هم ټیک دی او دا هم ټیک دی خو بل یې پکې سره کړ سی ډي نو سی ډي خو نه دی خو څلورم اپشن پکې سره اے اینډ بي نو که تاسو یوازې او اے ولیکو نو دا اپشن تاسو غلط شو که یوازې او بي ولیکو دا هم غلط شو سی ډي به نه په دې کې به جواب زموږ سره راځي اے اینډ بي اے او بي دواړه ټیک جواب دي زموږ سره به ټیک انسر په دې کې دا راځي بل په دې به داسې ایم سی کیوز راځي چې زموږ سره یو سرکل چې د هغې ډایمیټر دی 10 سانتي میټر اے بي سره ډایمیټر دی هغه دی 10 سانتي میټر نو د دې ریډیس به صحیح نو ریډیس مخکې موږ ویلو چې د ډایمیټر صحیح هاف وي نو نمبر 1 آپشن یې پرس زموږ سره اے آپشن ورکړی دی 4 سانتي میټر بی آپشن یې ورکړی دی 5 سانتي میټر او سی آپشن یې ورکړی دی 6 سانتي میټر او ډي آپشن یې ورکړی دی 3 سانتي میټر نو ډایمیټر زموږ سره ټوټل لینث د ډایمیټر 10 دی او ریډیس د ډایمیټر صحیح هاف وي نو هاف د دې سره راځي 5 نو په دې کې زموږ سره ټیک آپشن به څه راځي 5 په راځي بل داسې کوېسچن پې راځي چې زموږ سره ریډیس په دې کې دی په دې کې ریډیس زموږ سره دی او اے یعنې 3 سانتي میټر دی نو دې ډایمیټر به څه راځي نو یاد ساتئ چې ډایمیټر د ریډیس ډبل وي نو د دې 3 ډبل څه راځي 6 که پرس که زموږ سره اے آپشن یې ورکړی دی 5 سانتي میټر دا پرس که 3 سانتي میټر دی بی آپشن یې ورکړی دی 6 سانتي میټر سی آپشن یې ورکړی دی 7 سانتي میټر او ډي ورکړی دی 10 سانتي میټر نو د دې ریډیس ډبل څه راځي 6 نو زموږ سره بی نمبر آپشن په دې کې ټیک راځي ها نیکسټ زموږ سره په سرکل کې یو ټرم راځي ارک نو ارک موږ داسې ډیفاین کوو چې ا پورشن اف ا سرکل ان سرکمفرنس دې ټول باونډري ته موږ څه وایو سرکمفرنس ورته وایو چې په دې کې موږ یو پورشن راوالو په دې سرکمفرنس باندې لکه دا اے بي زموږ څه شوه یو پورشن شو نو دې پورشن ته موږ څه وایو ارک ورته وایو هو که دا یو پورشن شو نو ولې دا هم پورشن شو که نه نو زموږ سره دوه حصې راځي یوه دا سمال پورشن د سمال پورشن ته موږ بیا ماینر ارک وایو او دا کومه بله حصه چې پاتې شو دې ته موږ میجر ارک ورته وایو اوس پکې یو بل ټرم راځي سیمی سرکل چې کله موږ په دې سرکل باندې سولو ډایمیټر دا ډایمیټر شو دا ډایمیټر چې کوم دی دا سرکل په دوو ایکول پارټ کې ډیوایډ کوي یوه حصه څه شوه دا شوه او یوه حصه زموږ سره دا بلیک کلر پاتې شوه نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ سیمی سرکل وایو او دې ته موږ څه وایو سیمی سرکل یاد ساتئ چې ډایمیټر چې کوم دی دا سرکل په دوو ایکول پارټ کې ډیوایډ کوي او د هر پارټ ته موږ څه وایو سیمی سرکل ورته وایو په دې کې اوس یو اهمه خبره دا ده چې که فرض کا موږ د دې ډایمیټر دا اے او بي زموږ څه شو ډایمیټر شو د دې اے نه یو لاین ډرا کو سرکمفرنس ټچ کی او د بي نه چې کوم دی یو لاین ډرا کو چې سرکمفرنس دغه نقطه ټچ کی فرض که سی نو یاد ساتئ دلته چې کومه انګل جوړیږي نو کله ناکله به داسې راځي خو خیال به کوئ چې اے بي زموږ سره ډایمیټر دی که اوس موږ له داسې ایم سی کیو څوک راکړي چې اے بي زموږ سره دا ډایمیټر دی سره ډایمیټر دی نو تاسو دا معلوم کړئ چې دا اے سی بي یعنې دا چې کومه انګل راله دا انګل اے سی بي انګل اے سی بي به د څه برابري دا انګل قیمتونه ورکړل چې دا اے آپشن ورکړل چې دا انګل به 60 ډیګري بي آپشن ورکړل چې دا انګل به 70 ډیګري سی آپشن ورکړل چې 180 ډیګري او ډي آپشن ورکړل چې 90 ډیګري
نو یاد ساتئ دا اهمه خبره چې کله د ډایمیټر دا این پوینټ د سرکمفرنس پر د یو پوینټ تاسو جاین کوي نو دا دواړه چې کومه انګل جوړوي دا انګل به برابري د 90 که موږ ته هېڅ هم نه وي موږ ته هېڅ هم پکې نه لیکلی شو خو دا انګل به صحیح دا به 90 خو شرط پکې دا دی چې دا زموږ سره صحیح ډایمیټر دی نو زموږ سره اے بي ډایمیټر دی نو زموږ سره اے سی بي انګل به د څه برابري نو یاد ساتئ دا انګل به په سرکل کې په سیمي سرکل باندې د 90 برابري نو یو دا MCQs لازمي دی سیګمنټ اف ا سرکل څه ته وایي چې کله موږ په سرکل باندې یو کارډ والو کارډ موږ ویلو چې هغه لاین سیګمنټ چې د هغې این پوینټ د سرکل پوینټ وي دا فرض که اے بي زموږ څه شو یو کارډ شو نو دا کارډ چې کوم دی دا سرکل په دوو حصو کې تقسیم کړه یوه حصه بره راله یوه حصه لاندې راله یو زموږ سره سیګمنټ دا راغی او یو سیګمنټ زموږ سره بره راغی دې ته موږ څه وایو سیګمنټ اف ا سرکل خو چې کوم موږ کارډ اخیستی و هغه هم دا سرکل په دوو ډایمیټر هم اخیستی و نو ډایمیټر هم سرکل په دوو حصو کې تقسیموي خو د هر حصې ته موږ څه وایو سیمي سرکل ورته وایو خو چې کله زموږ سره کارډ وي یعنې کارډ خو موږ وایو د سنټر نه به نه وي پاس شوی اے بي زموږ سره یو کارډ دی دا سرکل په دوو حصو کې تقسیموي د هر حصې ته موږ څه وایو سیګمنټ اف ا سرکل اوس په دې سیګمنټ کې اهم یو MCQ داسې راځي فرض که موږ د دې کارډ دا این پوینټ یو د دې این پوینټ ما دلته راوستو دا دواړه مې ملاو کړله نو فرض که دې ته ما څه ورکړو سی نو او بل زما سره یو کارډ ما داسې بوتلو اوس که موږ داسې MCQs راشي چې دا انګل زموږ سره ده دا انګل زموږ سره د فرض کا 60 ډیګري ده موږ ته وایي چې انګل ABC measure of angle ABC زموږ سره 60 ډیګري نو زموږ سره به انګل A فرض کړئ موږ ډي ورکړم نو انګل ADB به د څه برابري که فرض زموږ سره پکې یو A اپشن راغلی چې 90 ډیګري B زموږ سره راغلی 60 ډیګري او C زموږ سره راغلی 180 ډیګري او डी اپشن زموږ سره 120 ډیګري اوس په مخکې کیس کې موږ ویلو چې کله زموږ سره ډایمیټر این پوینټ موږ ملاو کړو نو هغه چې کوم انګل جوړی خو به د 90 برابري خو دلته اوس زموږ سره دې څه جوړه کړله 60 ډیګري انګل جوړه کړله نو یاد ساتئ چې اني کارډ موږ والو او د هغې د این پوینټ د دې سرکمفرنس سره ملاو کړو نو هغه چې په کومه انګل جوړی هغه ټول انګل به صحیح یو شان وي دلته چې کومه انګل د هغه انګل به دلته کې وي ایون دا که فرض کوم دلته یو بل پوینټ واخلو بل پوینټ داسې واخلم چې دا مې واخیستو چې دا A او دا E شو او دا مې ملاو کړو دې سره نو دا انګل به هم صحیح 60 وي دا ټول انګل به صحیح دا به سیم وي نو په دې کې زموږ سره ټیک اپشن راځي 60 ډیګري بل MCQs د سرکل په حواله سره داسې راتلی شي که فرض که موږ ته وایي چې یاره یو سرکل دی او د هغې ریډیس زموږ سره دی 7 ریډیس یې سره 7 سنټي میټر دی تاسو معلوم کړئ چې د دې سرکل دا ټوټل لینث په څومره وي یعنې سرکمفرنس په څومره وي یاد ساتئ د سرکمفرنس دپاره زموږ څه فارموله ده 2πr او په دې کې موږ اپشن راکړلی چې یاره زموږ سره A اپشن دی 44 B اپشن دی 60 C اپشن دی 50 سنټي میټر او D اپشن دی 7 سنټي میټر تاسو ته به څنګه پته لګي چې یاره کم اپشن ټیک دی نو موږ د سرکمفرنس دپاره فارموله سره 2πr نو 2 او پای قیمت دی 22/7 او r قیمت سره 7 نو 7 او 7 به ختم شي نو 22 ضرب 2 نو څه به راشي 44 سنټي میټر نو په دې کې زموږ سره ټیک اپشن سره راځي 44 سنټي میټر نو زموږ سره ټول نه کریکټ اپشن چې کوم دی نو هغه زموږ سره دی A اپشن به پکې ټیک راځي بل زموږ سره په دې باندې داسې MCQs راتلی شي چې یو سرکل چې د هغې سرکمفرنس یعنې ټوټل لینث یې زموږ سره دی 88 سنټي میټر یا تاسو ته بل څه درکړی هر څه چې درکړی تاسو بیا د هغې مطابق کولی شي د دې ټوټل لینث زموږ سره دی 88 سنټي میټر تاسو دې ډایمیټر معلوم کړئ دې ډایمیټر به صحیح فرض که زموږ سره مختلف اپشن راکړی A اپشن زموږ سره راکړی دی فرض که دی چې دا 14 دی B اپشن چې کوم دی نو هغه دی 28 سنټي میټر
سی آپشن دی 20 سانتي میټر. هر څه آپشن چې درکړي خو دا زموږ سره فرض که 25 سانتي میټر. نو موږ ته به څنګه پته لګي؟ نو موږ ته پته سرکمفرنس د څه برابر دی 2 پای آر. نو سرکمفرنس یې موږ راکړی هغه دی سره 88 او 2 او پای قیمت دی 22/7 ضربي آر. اوس په موږ څه وکړو؟ دا 22 په دلته په ضرب کې دا به دې خوا راشي تقسیم ته. نو 28 تقسیمي 22 دا 2 په ضرب کې دا به راشي تقسیم ته او دا آر چې کوم دی دا په تقسیم کې دا به راشي ضرب ته از ایکول ټو آر پاتې شو. اوس ګورم دا دواړه به راشي 44 او دا یا چې کوم دی نو 11 دا چې په 2 ډیوایډ کړه څه به راشي 11 او دا به زموږ سره راشي چې دا په 2 ډیوایډ کړي نو څه به راشي 22 نو 7 ضربي 22 تقسیمي 11 از ایکول ټو آر. اوس موږ ریډیس خو معلوم کو خو چې موږ ډایمیټر معلومو نو ډایمیټر زموږ سره د ریډیس دی دا 2r برابر دی. څه برابر دی 2r. دا 11 دونه 22 نو 7 دونه 14 زموږ سره دی لکه سٹاپ کړه. ریډیس زموږ سره راغی 14 سانتي میټر. خو زموږ لپاره ریډیس نه غواړي زموږ غواړي ډایمیټر. نو ډایمیټر زموږ سره برابر دی چې ریډیس څه کې ډبل کې نو 2 ضربي ریډیس راغی 14 نو 14 دونه 28 سانتي میټر. زموږ سره به ټیک انسر سره راځي دا بی نمبر آپشن 28 سانتي میټر پر راځي. ها بل ام سی کیو زموږ په دې باندې سره راتلی شي چې که فرض که زموږ سره یو سرکل دی د هغې ریډیس دی 14 سانتي میټر. تاسو د دې ایریا معلوم کړئ. مخکې سرکمفرنس خبره اوس دا ټوټل چې کومه دی د دې ایریا معلومول دی. د دې ایریا دپاره زموږ سره فارموله ده د سرکل د ایریا دپاره پای آر سکویر سره ایریا از ایکول ټو پای آر سکویر. اوس موږ ته پته ده چې فرض که په دې کې موږ آپشن راکړو خو زه اول معلوموم ا از ایکول ټو د دې قیمت سره 22/7 یا د پای قیمت په ځای باندې تاسو 3.14 هم لګولی شئ. دا هم ټیک دی. نو آر سره 14 دی نو 14 سکویر زه به دا 14 مې 2 پارې ولیکو. اوس سره راشي 7 دونی 14 او 14 دونی 28 پر راشي. نو 28 له به اوس موږ ضرب ورکړو په دا کې نو زموږ سره دې ایریا راځي دې له چې ضرب ورکړو 616 سانتي میټر سکویر. اوس که فرض که موږ له آپشن راکړلی 620 720 او تاسو پکې 616 ولدو ډایرکټ متنخه وکړله. نو دلته بیا هم سوچ کوئ ځکه دلته ما 616 لیکلی خو سانتي میټر مې لیکلی سانتي میټر سکویر به راځي ځکه چې ایریا دپاره سانتي میټر سکویر. نو کله ناکله موږ داسې آپشن راکړی چې لاولي باندې زموږ موږ یې کلکولیټ کړو 616 راغلی او هلته پکې 616 موجود دي. دا مو خیال نه کوو چې سانتي میټر کیوب دی که سانتي میټر دی که سانتي میټر سکویر دی. نو دغې ته به پکې خیال کوئ. د دې جواب به دا ډي نمبر راځي 616 سانتي میټر سکویر. دا ایم سی کیوز موږ جوړ کړه صرف په سرکل باندې. نیکسٹ به زه ایم سی کیوز ویډیو د کومه په ټرایینګل باندې په ریکټینګل باندې د هغې د ایریا د هغې په پیرامیټر باندې به انشاءالله جوړوم. نو که دا ایم سی کیوز تاسو ته فایده درکوله تاسو پرې پوهېدئ نو موږ ته کمنټس ضرور وکړئ چې موږ نیکسٹ ویډیو هم اپلوډ کړو او ستاسو رهنمایي وکړو. او که فرض که تاسو زموږ حوصله افزایي ونه کړه چې بیا به نشو کولی